السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د ژوند په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو ظالم 15 کالو جینۍ ډیره بې دردۍ سره قتل کړې ده. په څه وجې قتل کړې ده؟ څه داسې ناپسندیده واقعه مخې ته راغلې وه چې دې غریبې سې دومره غټ ظلم وکړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساټلی نشان ووهئ چې رواني او معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی، د تپوس یې هیڅوک نشته دی. عزتمندو دا داسې کار شوی، دا واقعه په ساحوال پنجاب کې رامخته شوې ده. د دې هلک دا جینۍ خوښه وه، رشته یې ورپسې ورلېږلې وه او دا جینۍ دله نه ورکوله ځکه چې دا کس ډېر زیات لوپر او بد انسان و. نشې تماشې به یې کولې. د جینۍ پلار له دمکۍ نوم خو هم ورکړی، خو دا جینۍ تاسو ماله نه راکوي، یا به دا جینۍ تختومه او یا به یې مړه کومه. اخري ځل درپسې رشته درلېږمه، کور هم نه کړه نو بیا به ښه نه وي. د څنګه رشته ورولېږله نو د کور والا انکار وکړو. چې څنګه انکار وکړلو دې ظالم ته پته ولګېده، په سبا باندې دا رالې. د جینۍ کور ور یې وډبولو، کور ته وردننه شو. سمدستې په پلار باندې ور لاپایرن وکړو چې پلار یې ولګېدو هغه بچ دی او دا جینۍ پسې ورغلی، په سر یې ویشتله او 2 ډزه نوره په ملا هم لګېدلې ده. دا څنګه هسپتال ته یوړه نو هسپتال کې ساه ورکړه، د فاني دنیا نه رخصت شه. الله دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلان ظالمان معاشرې نه مکمل صفا کړي. روزانه داسې واقع مخې ته راځي، د تپوس هیڅوک نشته دی. دا ظالم قاتل په تښتېدو کې بریا شوی دی، پته نشته چې په کوم طرف تللی دی. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې به ساټلی نشان ووهئ چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.